او بیا به وروره چې کوم دی نو په کولونه به یې کاږي او دماغ به یې خراب وي به یې وروره هغه به راغی هغه وایي چې په شریعت کې د سر نه جنازه شته دی نه او په شریعت کې د سر نه تراویح شته دی نه په سر نه چې کوم دی دوا شته دی نه وروره اختر شته دی نه رمضان شته دی نه نو که داسې خلقو ته مې پاتې کړو په ایماندارۍ په ژوندونه دي هندو در نه جوړوي سیک ته نه جوړوي ته څله ناست یې د جومات په ړومبي صف کې بابا ته څله ناست یې ته خو هم دغه وی چې الله دا راکړي الله دا وبوساړې دوه دي څلوری کې ته خو هم دا وی د خدای نه به یې غواړې نور به یې د چا نه غواړې ځان نه د مشرک سره جوړ کړی دی که زما دا ځوان زما دا بچې زما دا شاګرد دی د خدای نه غواړي قسم په خدای چې جایز کوي که ښځه ترې غواړي بلکل عین د حدیث مبارک که الله پاک نه هلیکاپټر غواړي بلکل عین د ثواب کار کوي او ظالمه که ته یې ته نه غواړې تا خو ځان نه مشرک جوړ کړی د خدای نه چې نه غواړې نور د چا نه غواړې بیا به یې د منګا بابا نه غواړې بیا به یې د بابا صاحب نه غواړې بیا به پیر بابا له خدای تعالی په دې بوډاتوب کې کړی نو د رمضان المبارک د میاشتې پیغام هم دا دی آخري خبره عرض کوم هغه څه مقصد دی انسان دې د ګناهونو نه پاک شي او انسان دې نه نیکو سمندر ته ټوپ کړي بس نیکۍ حاصلول د بدو نه ځان بچ کول زمونږ زړه دومره تور شوی دی حدیث مبارک کې راځي چې انسان وی کله ګناه کوي نو د ده په زړه باندې یو تور داغ لګي صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تور داغ به څه سره ختمیږي جناب پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلو چې مرګ ډیر ډیر یادوي مرګ ډیر ډیر یادوي او د قرآن پاک تلاوت ډیر ډیر کوي موږ نه مرګ یادو او نه د قرآن پاک تلاوت ډیر ډیر کوو د رمضان المبارک په میاشت کې کوکو دا ځوانان هلکان وکړي نو ښه ده او که ښه ده او که نه نو ناښه ده او عام طور باندې مونږ وینو که اعتکاف ته را ځوانان کېناستل نو خیر دی او که نه دا بوډاګان کښېني نو په ایماندارۍ توی جوړ د دې نه بار څه پاتې کېږي ځینې جوماتونو باندې ګرځم په دې رمضان المبارک کې په سلو کې دوه کسان صرف مشران سپینګیري ناست دي او نور ټول هلکان ناست دي حیران او بیا یو عجیبه شانتې متل دا راغلی دی وی دی د خپل دنیاوي مقصد دپاره ناست دي وی د چا پکې روزګار پکار دی د چا پکې دا پکار دی د چا پکې دا پکار دی خوار شي نو مقصد د انسان دې سو دې به خدای تعالی نه دوا نه کوي ولې ته څه کوې دې به خدای تعالی ته داسې اعتکاف کې ناست دي که نه دې به دوا کوي دې به د پلار خوشحالي غواړي د مور خوشحالي به غواړي خپله خوشحالي به غواړي مال دولت به غواړي هلیکاپټر به غواړي سایکل به غواړي ښځه به غواړي بچي به غواړي مال دولت به غواړي دنیا به غواړي آخرت به غواړي نور د دعا مقام و مقصد څه دی وای عجیبه شانتې په ډرامه باندې اخته شوي یو مونږ وایو وروره دې دې له ناست دې دې له نو ته څه له ناست د جومات په ړومبي صف کې بابا ته څه له ناست ته خو هم دغه وی چې الله دا راکړي الله دا وبوساړې دوه دي څلوری کې ته خو هم دا وی د خدای نه به یې غواړې نور به یې د چا نه غواړې ځان نه د مشرک سره جوړ کړی دی که زما دا ځوان زما دا بچې زما دا شاګرد دی د خدای نه غواړي قسم په خدای چې جایز کوي که ښځه ترې غواړي بلکل عین د حدیث مبارک که الله پاک نه هلیکاپټر غواړي بلکل عین د ثواب کار کوي او ظالمه که ته یې ته نه غواړې تا خو ځان نه مشرک جوړ کړی د خدای نه چې نه غواړې نور د چا نه غواړې بیا به یې د منګا بابا نه غواړې بیا به یې د بابا صاحب نه غواړې بیا به پیر بابا له خدای تعالی په دې بوډاتوب کې کړی نو بیا به چې په یو در نه ټیټېږي بیا به په در باندې ګرځې خاورې په سر باندې به ګرځې نو دا مه وایه او زیات ضرورت خو ما او تا ته چې په ګیره کې م سپینو لګېدل خپې په قبر کې ځوان دی چې ظالمه په جومات کې به کینو دواړه به کینو لاول به زه کینم بیا به ته کینو خیر دی او ای خدای تعالی ته به توبه تایب شو ظالمه د مرګ څه پته لګي اوس خو دومره ناګهانه شوی دی قسم په خدای درې مری نه لرو بیا ورسره زما هغه پلار هم نشي کتی ستا پلار خیر دی کمزوری و زه چې کله دغه شان جومات کې چېرته بیان له لاړ شم زه ورته وایم هلکه پلان کې مرګ به راباندې راشي یو ځای کې مې بیان کوي مولوي صاحب وایي داسې مه وایي ته خو مونږ یادې اړو ځان یادی نه نو ما وایي ظالمه چې زه درنه مړ شم نو نکاح به درله څوک تړي دا قبر کې به دې کوزی څوک مهمان مه مړ کوه او که ته مړ شوې ظالمه نو بیا به ګورې تا ته به درې بیا به انجینران راوړې او بیا به وروره چې کوم دی نو په کولونه به یې کاږي او دماغ به یې خراب وي به یې وروره هغه به راغی هغه وایي چې په شریعت کې د سر نه جنازه شته دی نه او په شریعت کې د سر نه تراویح شته دی نه په سر نه چې کوم دی دوا شته دی نه وروره اختر شته دی نه رمضان شته دی نه نو که داسې خلقو ته مې پاتې کړو په ایماندارۍ په ژوندونه دي هندو در نه جوړوي سیک ته نه جوړوي زه خو بیا هم لا ښیم څه مسلې مې درته